الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم عزتمند محترم اوریدونکو کتونکو سوخنا مسلسل د ویډیوګانو یو سلسله شروع ده او د هغې بنیاد دا دی چې استاد محترم استاد المناظرین حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی الحنفی حفظه الله تعالی ورعاه گستاخ زمانہ مشهور معتزلی پنجپیری مماتی خضر حیات تا د خپل اصول مطابق د 35 وجوهاتو په بنا باندې کافر ویلو چې دا سړی د خپل اصول مطابق د 35 وجوهاتو په بنا باندې د دار اسلام نه خارج دی کافر دی هغه په خپله خو د دې جواب ونه کو او نه مناظرې ته تیار شو البته خپلې لوټې موټې اچخپیتې کوزې رامخې ته کړلې او د هغه دفاع کول غوښتل شروع کړه چې یاره دا دفاع یې موږ وکړو لیکن یو سړی چې په خپله یو څه ته تیار نه وي زړه نه غواړي نو که دفاع ته هر څومره وکړي دا صرف تیښته وي دفاع نه وي هغه پټول وي به هر حال په شاګردانو کې یو شاګرد چې هغه پې ډېر فخر کوي د سوران الرزاق پنجپیری د ویډیوګانو سلسله شروع کړو د خپل استاز هغه عیب یې پټ کو چې یاره استاد مې ونه شرمېږي هغه خو جواب ورکولی نه شي مفتي صاحب مخ ته کله راتللی نه شي نو لهذا زه به دا خلک په دې خبره مشغول را مشغول کړم خپلو ویډیوګانو باندې لیکن مولوي صاحب محترم دا خبره یاد ساته چې زموږ چلنج هم هغه شانتې برقرار دی انشاءالله تر هغه وخت پورې برقرار تر څو پورې چې خضر حیات توبة نصوحه نه وي ایستلی پکا توبې نه وي ایستلې پخه توبې نه وي ایستلې زموږ چلنج هغه شانتې برقرار دی چې خضر حیات د خپلو اصولو مطابق د 35 وجوهاتو په بنا باندې د دار اسلام نه خارج دی کافر دی اوس هم درته وایو چې دا هر خپل استاد تیار کا د موضوع ته کښېنه وراشه چې مناظره وکړي استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمود حفظه الله تعالی ورعاه بالکل تیار دی لیکن تاسو خپل استاد تیار کړئ به هر حال اوس هغه یوه ویډیو کړې ده او ویډیو کې هغه دا خبره کوي چې ما چیلنج کړی مفتی ندیم صاحب ته چې ستا عقاید شرکي او کفري عقاید دي بدعي عقاید دي نو هغه خپلې لوټې رامخې ته کړلې حضرت ستا استاز ته خو لوټې میلاوېدلې نه یوه ته لوټه ورته میلاو شولې اوس یې رامخې ته کړی استاز د خوله نه کولاوئ او ما ته دا پته ده ما د الله په ذات قسم وي چې ستا د خبرو سره ستا استاد متفق نه دی که ته تیار ته دا دعوه م وکړې چې زما استاز تیار دی ستا استاز کله هم نشي تیارېدلی ګینې دا ګز او دا میدان خپل استاد تیار کا او دام درته ویم که خضر حیات تا تیار کو د موضوع ته یا بل چا تیار کو انشاءالله د خپل جب نه به زه تاله 10,000 روپۍ انعام در کوم هر هغه سړي ته چا چې خضر حیات د موضوع ته تیار کو د خپل جب نه به هغه انسان له 10,000 روپۍ انعام انشاءالله ورکوم نو مولوي صاحب اول نمبر خبره خو دا ده چې په دې ویډیو کې ډېر بکواسات دي دغه بکواساتو جوابات زه نه کوم یو څو مختصر خبرې کوم تا ویلي دي چې ما چیلنج ورکړی حالانکه چیلنج د ټولو نه مخکې د حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی الحنفی حفظه الله تعالی ورعاه دی هغه چیلنج کړی ستا استاز ته کافر ویلی دی پس د هغې نه تا ویل چې ته ستا عقاید شرکي او بدعي دي نو کفر فتوا خو موږ مخکې لګولی ده که ته ولې خپل استاز نشي تیارولی خپل لا استاز دې تیار کا اوس به زموږ چیلنج هغه شان دی برقرار دی موږ د خپل چیلنج نه شاته نه الحمدلله دویم نمبر خبره ویډیو کې ته بار بار دا خبره کوې چې ذاتیات څېړلي دي تا ذاتیات څېړلي دي والله بالله ثم تله ما ذاتیات نه دي څېړلي ما ستا د یوې خبرې جواب کړی تا دا خبره کړې وه چې مفتي صاحب په هفته کې 2 فتوې بدلوي شپږ 2 فتوې بدلوي نو موږ په کومه فتوا باندې خبره کوو ما د دې خبرې جواب کړو چې دا صرف د مفتي صاحب فتوا چې کومه لګولې ده الحمدلله په دلایل سره ثابت کړې ده هر چې تاسو یستئ نو ستاسو آل پنجپیریت تر اوسه پورې دا فتوې لګولې حالانکه د دې حقیقت تا ته معلوم دی ما ته معلوم دی ټولې دنیا ته آیا دی چې دا فتوې چا لګولې وي دا ما ذاتیات نه دي څېړلي ته اوس هم وایم چې ذاتیاتو ته لا زه نه یم تللی ګینې ما ته ستا ذاتیات او تا ته زما ذاتیات یو بل ته ښه معلوم دي په دې باندې به یو بل څه خبرې نه کوو ذاتیات هم ما ستا د خبرې جواب کړی وم چې فتوې ستاسو سر ته نه رسېږي زموږ فتوې خو الحمدلله په دلایلو سره ثابتېږي هر ځای کې ثابتې دي او ثابتوو به انشاءالله نو دا خبرې مه کوه مولوي صاحب چې ذاتیات ته اوسه پورې نه ما څېړلي دي ها ته څېړې تا ډېر څېړلي دي لیکن ما تر اوسه پورې د ذاتیاتو جواب نه دی کړی یعنې زه به تا ته یو کس راولم چې تا زما ذاتیات چا ته بیان کړي دي چا ته بیان کړي دي هغه ورته یو کس بیانومه مولوي صاحب
ذاتیاتو ته مزه ذاتیات نه چیړو نه زما ستا د ذاتیاتو کار دی ذاتیات نه چیړو که ذاتیات چیړو ما ته یو بل څه نږدې یو بل سره مخامخ کینو خپلې خبرې په خپله باندې سپینې کوم لیکن زما ستا اختلاف په عقیده کې دی د اعتقادي اختلاف دی په هغې باندې زما ستا خبره ده مولوي صاحب ذاتیاتو له زه اوسه پورې نه یم تللی په دې غرض باندې ځان مه خلاصوه د ذاتیاتو په نوم باندې ما صحیح جواب کړی دی د هغې جواب به دې کړی وي درېم نمبر خبره ته دا بار بار کې چې د سوران د ویډیو راپورټ تا کړی ما خو درته په هغه وخت کې ویلي اوس هم درته یم راځئ پنجپیریانو کلما طلاق ته راسکنئ کلما طلاق ته چې کم پنجپیریان هلته راپورټ کړی چې راپورټ ما کوی په کار دی چې تی بولی وی که نه یار هغه ما بوزي لګی دی کسان ما پسې رالیږي چې راشه هلته حاضر شه راپورټ هم زه کوم ما کسان هم ما پسې راځي دا خو عجیبه ډرامه ده په کار دی چې تی بولی وی او اوس هم درته وایم راځئ الحمدلله هغه فوجیان هم په دې خبره ګواه دي تاسو چاله راپورټ وړی کم کسان چې ناست وو ستاسو کوم ملګري چې ورغلي کله ما طلاق ته راسه اوس هم کینئ په دې باندې ته تیار یم انشاءالله راځئ کینئ او دویم نمبر خبره ته بار بار د ګل خبره کوي د پلانکي خبره کوي مولوي صاحب هغه ویډیو تا ریکارډینګ تا کتلی هم دی او ټولې دنیا ته دا معلومه وه چې حضرت مفتی صاحب د سوران نه څه ټیم رخصت شوی و او تاسو څه ټیم تلي وئ تاسو څه ټیم تلي مفتی صاحب محترم په 3 بجې په 10 کم 4 بجې باندې ما د سوران نه رخصت کړی دی او ستاسو نام و نشان هم نه و په هغه ورځ باندې تلي وئ په سوزاکو کې مخکې منډې والې دا خو تاسو ته ښه معلومه ده که نه نو مفتی صاحب 3 بجو پورې د چا روټۍ ته نه کیني نو مفتی صاحب روټۍ څه کمې نه دي چې سوران ته صرف روټۍ دپاره راغواړم ما دماغ خراب وم 40,000 روپۍ در باندې خرچه وکړله هلته په تګ راتګ باندې او بیا یې چې ډوډۍ له راغوښتې و مفتی صاحب دومره وږی شو اوسه مفتی صاحب د چا ډوډۍ له ورځې نه ورکوي هغوی یوه شپه او یوه ورځ تېره کړې وه کاش چې تاسو کې غیرت راغلی وی او تاسو راغلي تا ته ما ټلیفون باندې خبرې کړې وې که نه هغه ځای دې راسه ټاکلی و بیا هم رانه دی بهرحال هغه هر چا کتلی څلورم نمبر خبره د دغه ویډیو نه وروسته چې زما ستا کومه سلسله شروع وه ما ته یو بل څه په مسنجر باندې خبرې کړې وې هغه تا زما یو میسج ښودلی چې تا معافي غوښتې ده مولوي صاحب افسوس دی ډېر افسوس دی کاش چې د دې میسج نه مخکې تا خپل میسج ښودلی وې چې تا ما نه مخکې معافي وغوښتله که ودې نه غوښتله لیکن موږ دا ثبوتونه نه ساتو خبره یې تېره شي بس موږ چې خبره حل شوله بس حل د خبره لاړه ختمه شوه قسم دی والله بالله ثم تله تا مخکې ما نه معافي وغوښتله تا ما نه معافي نو ما ویل ستا ګیله شوې ده په دې خبره به درنه زه معافي غواړم دا درنه ما کړم خپل میسج به دې مخکې ښودلی وې پس د هغې نه به زما د مسنجر میسج ښودلی وې لیکن دا خو ستاسو دجل او فریب دی او دا به انشاءالله تاسو اخره پورې تاسو کوئ ذاتیات به هر حال نه دي مولوي صاحب ذاتیات موږ نه چیړو نه به وچیړو زما ستا اعتقادي اختلاف دی حق چلنج بازي اوس هم شروع ده اوس هم کوو بیا به هم کوو انشاءالله ورځي بېرته راځئ ذاتیاتو باندې حملې کې شروع په دغې باندې چې د پی ټي آی جنډه ستا په کور ولاړه مولوي صاحب یو عمران خان دی یو د عمران خان کسان دی عمران خان ته زموږ مشرانو یهودي ایجنټ ویلی یقینا یې ورته ویلی دی موږ یې وایو لاندې باقاعده پارټي ده د هر چا سیاسي او نظریه یو څه مقاصد دپاره بچا سره ودرېږي زما پلار وکړو هر څوک هغه که یو غرض دپاره دنیوي غرض دپاره څه غرض دپاره چې پی ټي آی سره ولاړ وټونه ورکړي دی لیکن الحمدلله زما ایمان دومره ایمان چې اوس هم 3 جنډې زما په کور باندې ولاړې پی ټي آی جنډه نشته دی پی ټي آی جنډه ونشته یعنې ستا وړونم مخکې پی ټي آی کې و بیا سیب سره شو وغیره وغیره بدلیږي انشاءالله چې کوم ځای ته به رسېږي بهرحال دا خبره نه دا سیاسي اختلاف دی څوک به چا سي څوک به چا سي نظریاتي اختلاف دی زما وسته او ته ما باندې دا الزام هم لګوې چې تا وټ پی ټي آی له ورکړ په حقه ورځ باندې الحمدلله زما په موټرسایکل باندې 2 جنډې د جمعیت علما اسلام وي او انشاءالله اخره پورې به دقه جنډې وي نو ما وټ نه دی ورکړی لعنت الله علی الکاذبین دروغجنو باندې الله لعنت وي ما تر اوسه پورې وټ الحمدلله د جمعیت علما اسلام نه علاوه بل چاته تصور او سوچ کې هم دا خبره نه ده راغلې چې زه وټ بل چاله ورکوم او بیا وایي ستا چې کومه غلطۍ نه تسلیم کړي چې سبقت لساني شو د انسان د غلطۍ نه کېږي بیا دا خبره کوي چې موږ ویډیو کې کټینګ نه کوو ستاسو په شان دا خو ډېر افسوس عجیبه خبره ده دا اوس چې کومه ویډیو کړې په دې کې هم دا 5 ځای ته کټینګ کړی دی باقي پاتې شو د مناظرې ویډیوګانې هغه هر چاته معلومې دي ګینې ورشه خلکو په دې باندې خبرو باندې جنګونو ته تیار شو چې ستاسو ویډیوګانو کې کټینګ شوی دی زموږ ویډیوګانې الحمدلله حق شان دي پوره دي ګینې راځه اخري ویډیو مه یېروه راواړوه البرق ټي وي چینل راواړوه خپل اخري ویډیو چې تا 14 منټ له راوستې ده زموږ نیمه ګنټه ویډیو ده په هغې کې ستا حشر خلکو کتلی دی چې څه حشر او نورو ټولو ویډیوګانو کې تا کم کار کړی دی یعنې ورشه ډېر کسان په دې خبره ګواه دي چې ستا په ټولو ویډیوګانو کې کټینګ شوی دی نو داسې خبره کوه مولوي صاحب چې کم څه کم عقل خو یې مني که نه عقل خو یې تسلیموي که نه مولوي صاحب داسې د جاهلانو خبرې مه کوه نور تا څه ذاتیت چړلې غلطۍ نه دي یقینا انسان دی زم دقه درته وایم چې سبقت لساني د انسان نه شوي دا غلطۍ به شوي لفظي غلطۍ یا عبارت کې څه کې بار بار ته دا خبره کوي چې استاد یې نحمیر پړاوئ او صرف پړاوئ مولوي صاحب دا بنیاد دی د علم او دا هغه وجه ده چې تا دا صرف ویلی مو د دې باوجود هم تا له قنا صیغه نه درتلله دا خو د صرف برکت و که نه چې صرف د ویلی ولې به داسې کچه خبرې دې کولې
خو معلومیږي دا اوس زموږ غټ کتابونه دي دا غټ کتابونه موږ ویلي ته چې کوم غټ کتابونه وی اوسه دا موږ مخکې ویلي دي اوس الحمدلله بېرته واپس استادان پړاوول کوي نو که هغه هر چا ته پړاوي که دا ورکوټه کتاب دلته دا علم تا نه دی ویلی دا کتاب کوم استاد چې تا ته پړاوي هغه ستا استاد وکړو نو تا هغه ته دا نه ویل چې استاد یې ورکوټې کتاب ته ناست غټ کتاب راته شروع کړه دا د جاهلانو خبرې دي مولي صاحب د سادهګانو خبرې دي دا خبرې مه کوه دا د علم بنیاد دی صرف نحوه چې د مضبوط نه وي په قرآن او په حدیث باندې به رانه څه پوه شي بیا به دقه شانتې وي چې په حالات حاضرو باندې قرآن فټ کومه او د قناس هغه به بیا چاله ورځي نه بهرحال مولي صاحب محترم زما ذاتیات تا سره الحمدلله نشته نه وچېړمه او نه مې اراده شته ده ذاتیاتو ته خبرې مه راوله زما ستا خپل منځ کې الحمدلله یو بل سره هم هر څه شته دی کلی ګاوان هم شته دی که د ذاتیاتو څه خبره په خپل منځ کې په خپله حل کو ویډیوګانو ته د ذاتیاتو خبرې مه راوله ما نه دی کړي ها جواب مې درته کړی د هغه خبرې جواب چې تا کوم مفتي صاحب باندې الزام لګولی مفتي صاحب په کومه هفته کې اووه فتوې لګولې دي ووایه که نه دا لږ دا خبره ثابت که که نه نو به هر حال مولي صاحب زمونږ ذاتیات خبره نشته اعتقادي خبرې دي چلنج هم کړی مفتي صاحب محترم چلنج کړی اوس هم پرې برقرار زما استاد محترم تیار دی ګوره دا اصول دی د مناظرې چې کله داسې خبره وشي چې ته ما ته مشرک وې زه تا ته مشرک یم ته ما ته کافر وې زه تا ته کافر یم نو بیا به یوه عقیدې تعین ته کې د یوې تعین به زه کومه دقه درته موږ وایو چې راځئ کینو که نه موږ خو تیار یار تاسو ولې نه تیارېږئ ما خو تاته ویلو چې ویډیو مه کوه 2 منټه 1 منټ دپاره صرف ما ته ټلیفون وکړه په موبایل باندې به وخت وټاکو دلته به درشو یا به زما ځای ته راشئ هلته به کینو یوه عقیده به ستا ولیکو یوه عقیده به زمونږ ولیکې په حقه عقیده باندې به باسې خبره ختمیږي ولې تاسو خبره خامخا اوږدوئ او طول ورکوئ دې له نو مولي صاحب اوس هم درته موږ وایو چې خضر حیات ستا استاد دی چې ته ورته ډېر فخر کې هغه سړی خضر حیات د خپلو 35 وجوهاتو د خپلو اصولو مطابق د 35 وجوهاتو په بنا باندې دار اسلام نه خارج دی کافر دی مولي صاحب د دې نه بله لوی چلنج نشي کېدلی د دې نه بله لوی فتوابازي نشي کېدلی دا هم در باندې کړې ده استاذ تیار کا که هغه نه تیارېږي موږ تا نه انکار نه دی کړی ته راځه کېنه د خضر حیات په کفر باندې خبره وکړه یوه وجه د هغه د کفر لیکو یوه وجه ته راواله د شرک او د بدعت د حضرت مفتی صاحب محترم ولیکه په دې باندې به خبره وکړو که نه ولې خرابېږي دې ته ولې ته تښتې دې ولې تښته کې بس کېنو په دې باندې به خبره وکړو یو عقیده به ستا به عقیده باندې به خبره وشي د خضر حیات د کفر چې موږ کوم وجه لیکلې ده په هغې باندې به خبره وشي او بله به ته زمونږ راواخلې که هغه ته شرک ورته وې که کفر ورته وې که بدعت ورته وې مولي صاحب موږ اوس هم په خپل چلنج برقرار او انشاءالله تر قیامت د سبا پورې به برقرار دقه زمونږ چلنج دی ها توبة نصوحه چې تر څو پورې نه وي ویستلي دا به زمونږ فتوه وي او دا زمونږ چلنج دی تاسو ته اوس هم درته ګزارش کوم درخواست کوم چې دا د ویډیوګانو سلسله ختم شي راځئ بس میدان به ولګېږي خلکو ته به هر څه ښکاره شي خلک کشمکش کې مبتلا دي هر څه به خلکو ته ښکاره شي چې حق څه دي او باطل څه دي امید دی ته به پوه شوې ذاتیاتو خبرې مه کوئ انشاءالله دغه زموږ په سوچ او تصور کې هم نشته دی الله رب العزت موږ له په دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین